نن ولا سبق چې په باره کې د محاسبة النفس ځان سره حساب کول. محاسبة النفس چی شتیل شي؟ محاسبة النفس چی شتیل شي؟ یا ما محاسبة النفس څه معنا ده؟ حساب کول خپل ځان سره. څو شیان دي که نه؟ یوه تیل شي مراقبه، دا تصوف الاصطلاح دی، علم تصوف کې شته. یوه تیل شي محاسبه، یوه تیل شي مشارطه، بل تیل شي مراقبه، صحیح ده، بل تیل شي معاتبه، بل تیل شي معاقبه. پنځه شیان دي د سړي ژوند کې راشي هغه انسان بې کامیابېږي. مولانا تنویر رحم الله همدا شته نور ډېر علما حضرات متصوفه صوفیه کرام هغو چې کوم خبرې ښودلې دي که نه تصوف او طریقت په باره کې، که سړی خپل ژوند جوړول غواړي ټولو نه اول څه ده تصوف چې صبحي راپاڅېږي وختي ټایم که نه سړی څه وکړي؟ محاسبه وکړي ځان سره. محاسبه خو اخره کې کې ټول نه اول به څه کوي ځان سره؟ مشارطه، ځان باندې به شرط ولګوي چې زه دا شی به کوم انشاءالله، نن به ښه کارونه کوم، بد به نه کوم، پلانکی به کوم، دا به کوم، په ځان باندې د خبرې کېده ولې اوس دغو کارونو کولی کې تا نه کیدی شي کوتاهي وشي، د خدای یاره ضروري ده تقوا. حتی چې نیل شي مراقبه، مراقبه به کوي. مراقبه چې شتیل شي ان تلازم نفسک ان الله یراک، خدای دې ګوري، بس دې ته مراقبه ویل شي. الله دې مراقب وګرځوه، لکه مراقب دې په سر ولاړ وي که نه بیا ته کار ښه کوې، نګران ځان نګراني کوي، دې ته مراقبه ویل شي. که بیا ورځ کله تېره شوه مراقبه دې وکړه وغیره، هغه نه بعد اخر کې محاسبه به کېږي. محاسبة النفس تیل شي، صحیح ده. دې کې سړی څه کوي؟ ځان سره حساب کوي که نه چې ما د څومره وعدې کړي او څومره خبرې مې کړي، دې کې زه څومره پوره ووتلم او څومره ناکامه شولم، څومره خبرې مې پوره کړې. نو محاسبه یې ځان سره وکړه که نه، ځان سره حساب کتاب کوي که نه. چې کله په دې کې ناکام ووتلو یا په څه ماشاءالله پکې ښه وتلې، شکریا د ادا کړي که نه. که شکري ولا خبره نه به معاتبه ویل شي، ځان دې ملامته کړي. الله پاک فرمایي ځان معاتبه کوي، ندامت وکړي. که بیا ندامت باندې کار نه چلېږي، هره ورځ ځان سره وعدې کړي دا به کوم هغه به کوم، بس راځي صرف په وعدو باندې خو نه کېږي، ځان باندې معاقبه کېږي. دی مولانا تنویر صاحب فرمایي داسې علماو حضراتو نه راغلي ده چې سړی د یو ګناه کې اخته ده نه منع کېږي، نه هغه به څه وکړي؟ ځان باندې پیسې کړي، زه نن نه به 100 روپۍ وباسم، که بیا مې غیبت وکړو انشاءالله به نه کوي، دې پلار به ونه کړي. یا همداسې ته بلې څه ګناه کې اخته دا به چېرې زه به ځان نه دا شی وباسم، بس څومره ښه ځان باندې کېږدول شي خو دومره ښه چې دې له دوک پې رسي. که یې سړی د پیسو ته څه پروا نشته، هغه دپاره بیا بېلې څه ځایګانې بیا د لټرنې کې ځان بند کړي یوه ګنټه، صحیح د غوږونه دې ونیسي، قسمه قسمه طریقې صوفیه حضراتو ښیلې دي. نمدې د محاسبة النفس چې لکه څنګه دوکاندار وي که نه، سبی چې کور نه راوځي ټول حساب یې کړی، نن به دا راشن راوړم، پلانکی شی به راوړم، دا به کوم به کوم، بیا به خو ټیک ټاک انشاءالله چوکن نه بوسم که نه، ښه تیز دوکانداري به کوم چې دغه نه څوک ماما دا راکړه، ماما دا راکړه، پلانکی راکړه، په 2 لاسو به اخته وم ښه، او غوږ ته به ټلیفون به هم نه ولي، نور سپلای به هم راغواړم، صحیح ده. نو ډېر مخکې وي که نه، بیا اخر کې راشي محاسبه کې چېرې څومره مې وګټلې په منځه کې به ته اخته وي، مونځ دومره صحیح نه کوي خو چې اول د حساب وشي نورې خبرې پرېږده. که بیا پکې نقصان کړي ځان بیا ښیمانه کړي چې نن مې دوکه وکړه، نن مې پلانکی شی وکړو، نن مې پلني سړي ته ولې قرض ورکوله، که نه مې ورکړی ما پوره شی راوړی شو، بیا اخر کې ځان ته سزا ورکوي کله کله چې نن به زه ودر وختي وځم ما ولې ګټه ونه کړه، صحیح ده. وګوره ماشه ته دنیوي او اخروي ګاټې دي. اوس یې که نه حدیث کې راغلی دي حاسبو قبل ان تحاسبو، ځان سره د حساب کولو نه مخکې حساب وکړئ چې حساب د چا پاک وي نه هغه د څه پاک وي، چې پاک خو دې هلې چې حساب دې پاک نه وي. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قال الله تبارک وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، چې قیامت ورځې موږ به د انصاف ولا تلې کېدو. تلې ډېرې دي که څنګه میزان خو یو د موازین یې ولې راوړ ده، صحیح ده. موازین یې د هغه د وجې نه یې به راوړي، عظمت د وجې نه، عظمت د وجې نه همدا شاید شي که لویه تله وي بس دنیا ټول مخلوقو لغاوه کېږي، بس هغه د وجې نه موازین راوړی که نه. قسط چې شتل شي انصاف تیل شي ښه که نه، مقسط نه راوړه د مقسط دنیا طالب هم یا وي لکه ټولو کې انصاف کوي، صحیح ده. بس همدا یوه خبره ده. نو موږ به تلې قایمې کړو که نه، یا تله به کوي موږ څه پروا نه کوي، ډېرې لګي څه پروا نه کوي، صحیح ده دا خبره. نو چا باندې به ظلم نه کوي، یعنې کمای زیاتی به سره نه کوي. وان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها،
که چا د دانې برابر د شرشم د درنې خردل برابر ډېره وړوکې ده غوښت دانه خلکو ته یې که نه که دومره ګناه وي یا نیک عمل دا به خدای پاکي چې موږ وله حاضرو وکفا بنا حاسبین موږ په حساب کولو کې کافي یو سوره الانبیا سوره هغه کې آیت نمبر 47 مثقال ذره خيرا يره ومن كان مثقال ذره شرا يره دا به خامخا ګوري بعد لا کنه دې لپاره حساب ضروري ده وقال تعالى افمن هو قائم آیات شتا کنه افمن هو قائم خاصوي صحیح ده کنه كل نفس بما كسبت رهينه اشتاق څوک ویلوړ په دې حساب بنا په دې باندې حساب اوس مخته ګوره سي ان الله سيحاسبنا على كل شيء على الصغير والكبير والفتيل والقتمير وړه کټار قسم شیان موږ سره حساب کی قتمير غته اکجوري ولا زړه شولو پتیلی پاسه پکې دا غاڅي کنه او به چې پکې سوري غونی اته نقیر ال سیده ولایتون الناس قتمير نقیر نقیر پتیل سیده شتا ټول قران کې شتا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره کتل زوري دي منه حساب بدی کیږي ان اصحاب القلوب السليمه والعقول الواعيه عرفوا ان الله لهم بالمرصاد کوم علما دي عاقلین دي اصحاب قلوب سلیمه دي کنه ربلون کی واعيه منه واعيه عقل تل شي خدای خبر یاد لري اخرت یاد وی کنه چې دا کوم خلک دي کنه ماشاءالله ته پته دار ټیم خدای پاک حاضر نظیر غني کنه یو حاضر نظر عقیده ستل دي ځان ته خبري رښتیا او سره ټیم حاضر نظری به تنه ګونه چرته کیږي عرف انه لن ينجيهم الا لزوم المحاسبه او ته پته لیدل چې محاسبه لازمي ده ومطالبه النفس محاسبه على الانفاس والحركات ځان به حساب کې څومره سګان خلم سکیږي څنګه قال الله تعالی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورة الحشر الآية 18 فأشارت الآية الكريمة إلى تقوى الله فيما مضى من عمرك من أعمال آية كريمة سي چجوان كده يمالو تپم ساتا تقوى اختيار كوان نظر والمحاسب فيما قدمت لآخرتك والله خبير بما تعمل في هذه اللحظة چزوان كي سكي كنا دي بد سر حساب كي قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه عمر فاروق سے خلق ته فرمایلی ویلی ايها الناس حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا چې ځان سره مخکې نه حساب وکړئ وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم مخکې خپل اعمالو کې موازن پیدا وکړئ جچې تولی الفاظ میں بولو اور جچې تولی اعمال کیا کرو وتهيئ للعرض الاكبر عرض اکبر ته تیار شي عرض اکبر چشتل شي عرض اکبر پیشی بکی کنه یوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافيه پیش کولی ته دي کنه چې تاسو کې به یو قسمه ګناه پټه نشي پاتیار سبخ کارا شي صحیح ده تکه د بدن باندې د شری ول دانی سره ښکارا شیوانه پټه بدی کیږي کنه د سیبار سره جواز شي قال الفضيل بن عياض رحمه الله فضيل بن عياض رحمه الله علیه لوی سپیتر شو کنه علما دي له خبر ډیر بني فضيل بن عياض فرمای فضيل بن عياض فرمای من حاسب نفسه قبل ان يحاسب کم سړی ځان سره حساب کې دي محاسبینه مخ کې خف في القيامة حساب نو حساب به کم شي وحضر عن السؤال جواب هو يلشي جواب بيوي سوال د پاره وحسن منقلبه ومآب او مرجي مآب انجام عاقبت بيخي ومن لم يحاسب نفسه دامت حسرانه دامت حسراته کبه کم سړی ځان سره محاسبینه کې بیغمه ژوند تیری ډیر افسوسونه بیا وکي وطالت في عرصات القيامة وقفاته ولته قیامت میدان کې ډیر وګدو ویلاړ حساب بینه کی وقادته الى الخزي والمقت او زلالت ته نقمي طرف ته د خدای غصې طرف ته ویلاړ شي سیئاته گنون بی بوزی دسی نقمي طرف ته واکه سنس مندان نفسه
وحاسبها وعاتبها وعمل لما بعد الموت واشتغل بعيوبه واصلاحها ښه انسان عقلمند پوه انسان هغه دی چې ځان وپېژني، ځان سره محاسبه وکړي، معاتبه وکړي، ځان ملامته کړي د ژوند کې هر څه ښه کړي، پاک صاف کړي ځان دپاره او ژوند د آخرت دپاره اعمال وکړي او خپلو عیبونو ته دې پام وساتي او ځان اصلاح دې وکړي. کما ینبغي للعاقل ان یکون له فی اليوم ساعه لکه مناسب د عاقل دپاره یو عقلمند سړي ته دا پکار ده چې په ورځې کې ځان ته یو خصوصي ټیم کیدی یحاسب فیها نفسه، ځان پکې حساب کړي چې ښه ده ځان حساب وکړي پکې چې تا څه کړي څه دې نه دي کړي، څه دې کرلي څه دې ریبلي. صحیح ده. کما یحاسب الشریک شریکو په شؤون الدنیا، لکه څنګه د شرکا څه دي یو بل حساب کتاب کوي که نه، فکیف لا یحاسب الانسان نفسه فی سعادة الابد و شقاوة الابد. اخروي همیشه والا سعادت و شقاوت کې به څنګه یو انسان ځان نه تلي او ځان به حساب نه کوي. نسأل الله تعالی ان یجعلنا من الابرار والسعداء، خدای مو د نیکو خلکو نه وګرځوي. قال میمون بن مهران رحمه الله، دا یو عالم تیر شوی دی بزرگ دی، فرمایي لیکون العبد من المتقین حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبته شریکه چې یو سړی لکه څنګه د خپل ملګري سره د دانې دانې حساب کوي، دواړه دوکاندار یو سره کوي که نه، یو چوانۍ و بل ته نه پرېږدي وله، یو اټني وله پرېږدي، یوه پیسه وله پرېږدي، هېڅ وله نه پرېږدي. داسې به د ځان حساب کوي، نفس نه بیخي سخته محاسبه اخلي چې هلکه سم بچالېږي، داسې برابر کمه بیخي. ومن فواید محاسبة النفس، دا ځان محاسبه کې دي فایدې څه دي؟ لږې فایدې راله وښیه. فایدې ده چې انها تعرف الانسان بنعمة الله علیه فیشکره، نو خدای پاک نعمتونه به چېرته وپېژني که نه، ځان محاسبه کړه چې د دا سره خدای څه کوي او ته څه باندې اخته یې. ویستخدم فی طاعة الله ویحذر من التعرض لاسباب زوالها، نه دا بیا ډرېږي که نه کوم د زوال والاسباب د هغه نه ځان ساتي بیا که نه چې نعمتونه باندې فکر وکړي. قال الله تعالى يريكي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إبراهيم چې نعمتونو شکرې کوي به ډېر شي دته. خمخته سي په بداية المحاسبة أن يقيس العبد ويوازن بين نعم الله عليه. اول د شو کې ځان پوي کې اندازه دی ولګي چې خدای پاک دې باندې څومره نعمتونه کړي دي، من عافیة وامن وستر وغنا، چې عافیت، امن، سلامتي، ستر و غنار څه وله ورکړي، نور څه غواړي. صحیح ده. وبین ذنوبه فحينئذ نظهر التفاوت فيعلم العبد ان ليس له الا عفو الله ورحمته او الهلاك، چې ابدي دپاره شي رحمت وي یا به هلاکت وي وغیره وغیره. صحیح ده. خدای چې حاسبت نفسي لم اجد لي صالحا الا رجائي رحمة الرحمن ووزنت وزنا يزنال شي ووزنت اعمالي فلم اجد في الامر الا خفة الميزان. خمختسي وبهذه المقايسة والمحاسبة يعلم العبد ان له رب يكرمه، چې محاسبه کې خلق به ته دا چېرته معلومه شي چې خدای مې شته، ما عزتونه کې وګوره. ويغفر له الزلات، چې ګنونه دله مف کوي، خویږي هر ځای کې، هر ځای کې پیسل پیسل کېږي، مف کوي دي. ويمن علیه بمحو الخطايا والذنوب، ګنونه دله ختموي، احسانات در باندې کوي. مع علم بان كل نعمه من الله فضل، حالانکه په دې ښه پوهېږي چې ټول نعمتونه د الله فضل و کرم دي. ومیسور منه عدل، او څه که بد وله رسېږي هغه د الله طرف نه عدل و انصاف دی، څه زیاتې پکې نشته. وبهذه المحاسبه یسیء العبد الظن بنفسه، که چېرې ځان سره محاسبه شروع کړي، نن نه بعد به ځان پرې خبرې شروع کړي، خدای باندې به ډېرې درجات پرېږدی. خلک خدای نه ډېرې ګیلې کوي که نه، خو چې محاسبه شروع کړي بیا به ځان نه ګیلې شروع کړي، بس بیا کامیاب یم هغې ورځ نه که نه. د صوفیا حضرات خود ښه دي، دا خو د زړونو طبیبان دي، زړونو ډاکټران دي که نه، درته خبرې وکړي بیا یې ګرځوه په دنیا کې. لأن حسن الظن بالنفس يمنع من کمال الصلاح والتقوى، چې ځان ته یې چې زه ښه یم نو بیا خو ته ځان کله اصلاح کوي، بیا خو اصلاح نه کوي شي که نه. دا موټرسایکل مې سیده د بیا څوک جوړي هلته، خو چې وایي خرابای دي پکې هله بې بوځي. داسې نفس دې کله ښه وګڼلو، بد وګڼلو، بدګمانه شوې، ترې نه هله به اصلاح کوي که نه څوک اصلاح کوي. فیر المساوي محاسن والعیوب کمالا، سید بیا بار څه ګوري که نه، عیوب با ګوري او کمال با ګوري، محاسن با ګوري. صحیح ده که نه.
فعين الرضا عن كل عيب عليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. هوښیاران څه وایي؟ فعين الرضا عن كل عيب قليلة، چې کله د پرازه سترګې چاته ګوري که نه دغه هر عیب نه به تړوند وي. د چا سره د مینه محبت سي که نه د هر عیب نه تړوند وي. د اولاد ته ولې خلک څه نه چې ته د بد کوې کوي چې پردی بچی دومره ونیسي وکړي به پرې شګې چغه وهي هغه نه خو دا رضي وي که نه عین الرضا به نیوله ګوري. هر ټیم له په ښو خوږو سترګې ګوري سترګې ګوړه ګوړه کېږي که نه. خو لیکن عین السخط یا سختیل سخت خو چې چا سره د سترګه بده شي که نه نو تبدي المساویه د هغو له ټولو بدیانې ته بیا ښکاره کوي. صحیح ده که نه؟ مساویه برابر بدبختیانو تیل شي بدۍ څه یي ګناهونه نه دی چې کله ته د نفس ته په ښې سترګې ګوري نو بیا خو دا عیب نه به دې سترګه ړنده پاتې شي. خو لږ وله په شه ګوره بدګمانۍ به نیوله ګوره لږ یې صحیح محاسبه وکړه ټول ګناهونه به دې خپله راښکاره کړي چې ما کې څه شته او څه شی نشته. وليس يظن بالنفس الا من عرفها، نفس باندې به څوک بدګماني کوي خو چې چا پېژندلی شي نفس څومره مردار شی دی. فهذا صله ابن أشيم. فهذا صلة بن هشام رحمه الله يقول صلة بن هشام سيب سوائي أحد أصحابه كنت أسمع يقول بعد صلاة الفجر في دعائي چې ما د دین وردل منځه کې منځنه باندې سبعي دعا کوله دا خبرې کوله اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار. د دغو ملګرو کې ملګر راځي که نه داسې تیز د هشام بن صالح څه د یو ملګره ده که نه مغه یی چې ما دا خبرې اورېدلې هغه به دا دعا کوله که نه چې اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار خدای اور نه مې وساتي. ومثل لا يستحق ويطلب الجنه ما غون انسان د جنت طلبګار چرته کېدل شي زه جنتونه غواړم بس ماپ مې کې دا لویه مهرباني وي. وكلما عرف الانسان رب حق المعرفه چې کله خدای دې صحیح وپېژنو که نه عرف ان موعن من البزاعه شي ببزاعه مزجات بزاعه قرآن کې راغلی که نه والطاعه مهما عظمت وكبرت وزادت لا تساوي شيء. د دې ته بله پته ولګېږي چې یار که ډېر زما طاعت یې لوی شي که نه خو د هېڅ شي برابر نه دي دا خو یې بزاع مزجات ته لغو نه شی دی بس ختمیږي. ولو جاء بعمل الثقلین اگر چې د ټولې دنیا برابر عملو کې دي د به هېڅ نه لګي ښه خو چې کله خدای پاک وپېژني د خدای عظمت ته وګوري خپل عمل بوله هېڅ نه لګي. لأنه امام رب سریع الحساب کثیر المن واسع المغفره د چا مخکې وي سریع الحساب رب مخکې وي چې کثیر المن دي من مرسنات کړ دي واسع المغفره بزا سامان تل شي پونجي ځان سره سفر د پر سوي سلیکشن دي دوري غره ته سې کله لغون ځان سره پیاز مړی روالي بس ثقلين دنیا تل شي دنیا و آخرت. فهذا ابو بكر رضي الله عنه يدخل مزرعه احد الانصار ويرى طيرا يطير من شجره الى الاخرى. یو پیر کې ابو بکر سي ته لګو ګوره د انصارو یو پټي ته لاړو باغ ته هلته کې یو مرغۍ وکتو د یوې ونې نه بلې ته پاڅېدو خوځونه به یې کول خوشحاله و فیتعامل ویقول دی به څه کول دی به ځان سره ویلو هنیئا لک یا طائر ای مرغیه خوشحاله اوسه خوشحاله اوسه ای مرغیه خوشحاله اوسه ترد شجر وتاکل وتشرب وتموت ولا حساب ولا عقاب چې په ونو کې ګرځې راګرځې خورې څکې مزې وهې هېڅ حساب کتاب دې نشته. یا لیتنی كنت شعر في صدر عبد مؤمن ای کاش که زه د مسلمان په سینې باندې یو ویښته وه چې کټ شوې ومه یا بس یو ویښته وه. وهذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه د عمر صاحب وګورئ د مو صحابه سره ټول صوفیا تېر شوي دي خاص صوفیا او علما او اکابر خو اوس خلته څوک پرې ټوکې کوي ناخرې کوي. وهذا عمر بن الخطاب رضی الله عنه يحاتم نفسه ځان ته خبرې کوي عمر صاحب پرې کوي كما يقول انس بن مالك انس صاحب وایي چې ما ونه لیدلی اني سمعت وبيني وبينه جدار موږ منځ کې دیوار خو د خبرې مې دی وهو يحاسب نفسه ويقول ځان ته عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخن والله لا تتيقن الله وخدای دې ښه یقین وساته که نه او لا يحاسبنك الله ونه خدای به دې ښه محاسبه واخلي ښه که نه وخ ټیک ته امیر المؤمنین یې که نه خو ځان دې چې که اخرت دپاره تیار ساته صحیح ده که نه هر څه محاسبه به درسره کېږي ویکررو دا خبرې به یې مخکې کولې. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى ولا اقسم بالنفس اللوامه چې نفس لوامه باندې قسم خورم که نه چې ځان دې ملامته کېږي خو نفسي چې اماره بالسوء چې بس ګناهونه ته یو نفس لوامه یې چې ګناه وکړي به دې ښه منه کېږي ښه نفس وي دا او بل نفس مطمئن یا خو ډېره اعلی درجه ده.
نه حسن بصري رحمه الله دا خو د امام الصوفیه کرامو دا څه فرمایي قال نفس المؤمن لا تلقى المؤمن الا يعاتب نفسه چې مسلمان سره نفس خدای کنه چې کله وسره واړي کنه نو معاتبای کوي خپل نفس بیزته کوي ارزه کوي ماذا اردت بكلمتي ماذا اردت باكلتي یا باكلتي الشيخه کنه ماذا اردت بكلمتي ماذا اردت باكلتي نه دی چې نفس ته غږیږي چې د خبرې کې د څه مقصد دی خوري د څه مقصد دی خواران شیان کوي عبادت نه کوي خدای پاک ته والفاجر یمضي قدما ليعاتب نفسا یمضي یل شي فاجر سره خو سره د ځان پروا ساتي نه بس ګرځي اما استغفار ارباب البصائر اشد ما يكونون ذلیلین مستكبرین عقب الطاعات زنه داسې ارباب البصائر دي د صوفیه کرام دي ارباب البصائر سترګور خلک دي کنه آخرت ته ګوري موږ خو سترګې ړندې دي کنه دوله استغفار څنګه دو خو ډېر اعلی خلک دي کنه دو چې طاعات وکیا کنه به استغفار کې خدای پاک ته مې معاف کړي کړي نکاح کنه د سینې چې خدای ته مې دا قبول کړي چې دا خبره پرې دا کړي د کوم کمال خبره چې توس ولې دای خدای پاک ته دی خو د مثال د چدر باندې ډېر احسانات دومره نشه ولا کې به دي چې دا مې روړیا مې کړی ده نه خدای مخکې سره د دوام چې خبرې مې کړي دا نیکي مې کړي د سیا چې خدای ته مې ونه نصیب بس دا به دې مهرباني خدای کرم بدی وسمة المؤمنين دا خد مسلمان علامات دي كل مذنب وساء استغفر ورجو الى الله لانه وحده الغافر شکل تنه ګناه وغیرہ کیږي به استغفار کې الله ته ښه کنه نه دا چې د مسلمانانو علامات ته کنه چې کوم سره مسلمانې به نور خاص اعلی خلق والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون چې ګناه باندې اصرار نه کوي ښه کنه ګناه تی نه وشي به استغفار کوي فالاستغفار ليس للعاصين فقط بل لاصحاب الطاعات فالمصلون بعد اتمام الصلاه الخاشعه المطمئن يستغفرون من كل نقص وزلل منځنه بعد کامل خلق دعاګانې غواړي چې خدای پاک منځ کې مې څه نقصان شي هغه ته معاف کړي صحیح ده که نه کومه غلطي پکې شي وبعد رحلة الحج العظيمة والطواف والسعي ورمي الجمار قال الله تعالى مده شي ته حج واجب شوه کې کنه به ورکړي چې خدای پاک دا هغه د تبلیغ ولا خلک څه کې دا تبلیغ د علما ور زده کړي کنه چې کوم یې کاروا کې اخر کې استغفار کوي څه نقصان پکې خدای بدله کمې پوره کړي قال الله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم څنګه خلک تر کوزي کی تاسو به کوي ښا کنه د سیبنې سمونګ نه کوزي ګل کزنه قبيله حمص بيزانتي کنه حمص ساوت الشمس قريش ولا غبدا مزغه نرت للمنا وغيرته خمختسي وبعد أن من الله على نبيه بالنصر والتمكين والفتح المبين أمر بالاستغفار خدای پاک پیغمبر اسم من احسان کړو کنه مدد یو قوت ول ورکو فتح مبین ول ورکه به وتی چې استغفار وکای قال الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ولدو واستغفره استغفر له کی څه فرق دي دواړو کې استغفره ده کنه بل د استغفر له هلته کې سړی د دوی وتعالى اللهم اغفره وارحمه اوس د سید اللهم غایب د پرای اللهم اغفره وارحمه کې کوم ټکه غلط شو اللهم اغفرني کنه اللهم اغفرني چې در غلط ده اوسه پوری اللهم اغفر لي دا کنه اللهم اغفر له بیا سید زنه خل غلط دي ټیم استغفر له دي د پاره مفي وغړه د خدای نه دي دا معنا شو استغفر لنا شتا قران کې کنه او بل شدا استغفره مفيت نه وغړه خدای نه امر ده استغفره مفيونه غوانه کنه استغفر الله الته کې نوم دی هټاو کو ضمیر دی ولا ګولو ضمیر معرفونه نه دی کاسه والی استغفره واتوب الیه د سیل استغفر الله واتوب الى الله د سیل استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه
اوس مخته سي وعلى المؤمن ان يحاسب نفسه فالطاعه والفروض راس المال اصلا دا د مسره والعاصيه هي الخسائر والنوافل هي الارباح نفلونه ګټي دي بس چې ګټي پکې وباسي وليعلم ان كل نفس من انفاس العمر ان كل نفس من انفاس العمر جوهره نفيسه چې د کومه سا خدای درکړي ده کنه د ځان دپاره ملغلرې وګڼه د قیمتي استعمال کوي ممکنه یشتر بکنز من کنوز الاخره دې سره د آخرت ولا خزانې خستلی شي فاذا اصبح العبد وفرغ من صلاه الصبح ينبغي يفرغ قلبه ساعه فيقول لنفسه مسلمان ته پکار چې سبعي منځنه پاره شي لږ د ځان فارغه کړي زړه او د ځان سره وي نه پسته چې مالي بزعل العمر ما دپاره توشه د سفر مالی د صرف اخرت عمر دی کنه چې دا دنیا کې د عمر اخرت دپاره استعمال کما مالی بزوع ما سره نو چې شته العمر هم د عمر دی کنه خو نشته اخرت کې خپل شنه لګيږي دلته خا کپنې ډکه کپنې خو تانه نه غوړي خدای پاک تانه عمر غوړي چې د شي کې خرج کو ولا توفاني الله لكنت اتمنى يرجعني الى الدنيا يوما حتى عمل صالحا کنن خدای می وفات کی به ویم چې خدای یو ورځ می دنیا له واپس کا کنه چې زه صرف اعمال صالحه وکما یہی کنه شی رب ارجعن یا قرآن کی شش یا الله تعالی لگوا یا لیتنی قدمت لخير کلا انها کلمه هي هو قائلها څنګه ده کلا انها کلمه هي العليا کلا انها کلمه هو قائلها چې بس خبرې به ځان سره کوي په دې باندې سنه کیږي وس تا ته موږ کانو درکړي کسه والی تا چې اوس بیا دنیا ته راولو بیا ماغه کارونه کې اوس خاصی خبرې کوي ومن ثم ينوي فعل الخيرات ليكون من الرابحين پکار ده ته چې خخ غړو نیت وکي کنه شي ځان ته خي ګټي وګټي نه زه پسته بالکل خیره دا وګورئ چې تاسو جلدی کوي په خیرتونو کې فهذا الربيع بن خيثم رحمه الله كان له تحت سرير حفره د ربيع بن خيثم سپیته وګوره ماشاء الله د کټ لاندې یو کډای وبسلی و کنده او كل مرام النفس اقبالا على الدنيا چې کله به قتل کنه شي د نفس می دنیا ته ډیر راغبه دي نزل پیا کاندي کې به ځان واچ وکنو به قبر دا به قبر ځان تشمرو دمه کې علما ترشید د میدان جنگ کې به ځان قبر کې واچ کله غرور پکې سره لکنه شي مخ ډیر علاقې پاتخې کې بیا به ځان ته قبر وبسلی و پکې پروت چې تا دا زیدي تا دا زیدي تو ځان ته مغه ور کې غنه د الله فضل تا بنه نه بیا پکې کوم غرور وابتی نه وتلو سیده کاندي ته به شی بل طریقې نشه دغه نفس کله کله رب نه مجبوری راشي زمانه ساعت کبور بدن اوس ويصبح ويبكي وكانه في عداد الموتى بازار کې عداده الشيخه ان دا به د مردگانو کې ځان شمار کې کم سړی چې ځان مړ وګڼي هغه نه بس مړی غواړي هغه به ډریږي د جهاد میدان نه چې ځاسې مړی مواله نه بیا خو میدان کې مغه فتح ګټلی شي کنه که تیاریږي چې زه به مړ شم بیا خو دښمن ول نشي ورتلی بوزدل شي ورتلی شي ويقول بوي رب ارجعون رب ارجعون خدای واپس میکی ثم يصعد من الحفره بیا کاندینه برا پاسې دوکانه ويقول یا نفس ها انت في الدنيا فاعمل صالحا دنیا کې پاسې غنی کمال کا ويقول ابراهيم التيمي رحمه الله الذي بزرگ توبرا تيمي مثلت يردا ابراهيم التيمي غانه ده شتا ډیر د مشکات شریف کیا یو روی ده تیم قبیله نه ده تیم قبیله مثلت لنفس كني في الجنه یا د چې مثلت لنفس نه غنه ده مثلت لنفس كني في الجنه اكل من ثمار واشرب من انهار وطوب في وديانها واعانق ابكارها هیڅ ورځ می نفس تاسو تصویر جوړ کو کنه تمثيل شتل شیکټینګ تل شي کنه ځان سره می شروع کو چې جنت کې مموي خورم او بس کما او په ولګاډو کې دي ګرځم او باکیرو سره د غوږی ملومه سیده غیږي سره ملو ثم مثلت نفسي كاني في النار بميزان جهنم کې لکشمر کې اوس جهنم کې بالفرض والتقدير اكل من زقومها واشرب من حميمها والصح بين اهلها چې لکه د سیمه چلت زقوم وکم ونی خورم او بوټي زغي خورم او ګرمي بس کما زویني دا او چغي می وهلي صيحام وجغه چغي وهلا ثم قل بمش يا نفس اي دار تريدين چرته زوسیا که جنت کې شي بغداد مزيدي کو جهنم کې شي د بربادیان دي فقالت اغيرتي شي اعود الى الدنيا فاعمل صالحا كي انال الجنه زه خو دنیا ته زما شنه کوملو که جنت وګړم وقلت مت چې انا سانت په دنیا فاعمل دنیا کې آخرت کې نه برباد شي لګ ځان بیدار کا
اعمالو ته دې زور ورکه فیا عبد الله د خدای مسلمانه حاسب نفسك قبل أي عمل تقوم به اول دې حساب کنه بس سره هل هو لله عمل الدنيا عمل الشهوه چې د کوم عمل کې خدای د پاره کې دنیا مقصد مفاد حاصلونه د پاره څه شهوت شهرت د پاره فإن كان لله فاستعن بالله ثم حاسب نفسك أثناء العمل وأخلص النية کله د پاره کې مدد غواړته نه په عمل کې محاسبه کوا اخلاص لره واخيرا حاسب نفسك بعد العمل ان لا يخالط عجب ولا رياء اخر کې دا وکړه چې د ریا مې ونه شي استغفار او ثم استغفر من كل نقص صحیح شو